بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دا یو څو ورځې مخکې د یو کلیپ یو مولا دی څوک هغه یو مسله بیان کړې ده او چونکې پښتو ژبه کې بیان کړي او غلطه بیان کړي نو هغې نه عوامو ناس کې ډېر انتشار او یو قسم ته الجھن پیدا شوی دی. نو ما ضروري ګڼله چې هغه مسلې وضاحت وکړم. هغه مسله ده چې اذان دوران کې که یو سړي په لاس کې نوړی وي اور یا جام د اوبو وي یا د اوبو ګلاس وي اور اذان شروع شو نو آیا د اوبه څکلی شي او که نه شي څکلی دې حوالې سره ده. دې کې خو یو غیر مقلدین دي. غیر مقلدین خو یو حدیث ګوري، غریبان چونکې اردو احادیث ګوري، اردو کتابونه ګوري. نو ظاهره خبره چې اردو علم هم بیا ډېر محدود وي اور مشکلات پیدا کېږي. او بعضې زمونږ مولیان تازه فضلا دي هغو دې کدي کې هغې نه واوري یا حدیث نظر نه تیر شي نو به بیان کړي، تحقیق نه کوي. په کار دغه ده چې کم حدیث مبارک کې کم ځای کې یو اشکال پیدا کېږي نو هغه لږ هغې باندې د محدثینو رای اور د کم محققین دي هغې رای کتل پکار دي. خو بهرحال مسله دغه ده چې دا بعضې مولیان د سنن ابي داود حدیث نمبر 2350 همدغرنګې مسند احمد کې نقل دی په 10629 باندې، سنن دارمی کې حدیث نمبر 2182، المستدرک علی الصحیحین للحاکم هغې کې حدیث نمبر 729 باندې دی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو هريره رضی الله عنه نقل کوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلو اذا سمع احدكم النداء، چې تاسو کې څوک اذان واوري والاناء على يده اور د لوښې د غلاس کې وي فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، نه هغه لوښې د هغه وخته پرې نه ږدي چې څومره پورې هغې خپل ضرورت پوره کړی نه وي. یعنې که اوبه وي هغه د وڅکي او که لاس کې نوړی وي هغه د وخوري. اوس د دې حدیث نه کم غیر مقلدین دي اور بعضې نور مولیان دي پته نشته چې هغې کم مسلک سره تعلق دی پته ښې نه لګي. نو هغې د دې حدیث نه مسله عام بیان کړې ده چې لاس کې نوړی وي یا اوبه وي هغه اوس کې اذان که شروع وي خیر د هېڅ خبره نه ده. اور دا چې کمې نقشې جوړې دي هغه مخکې دي وروسته دي پته نشته چې څه ویلي دي. نو یو خو په دې خبره باندې ځان پوهېږي چې کله یو حدیث راشي لږ هغې تحقیق کول پکار وي چې دې سره آیا حدیث تعارض کې شته که نشته اور آیا قرآن آیا نصوص وي نه. کاش لږ سورة بقره آیت نمبر 187 دې کتلی وی. نال تعالی پاک فرمایي وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. دلته کې ګوره الله رب العزت صفار فرمیلی چې تاسو خورا څښاک هغه وخته پورې کوئ چې کله د شپې کومه تیاره ده دا د صبح صادق د رڼا نه بلکل ممتاز شي او جدا شي. نو ګوره دلته کې د پښمني وخت دا راغلی دی چې صبح صادق کېدو نه مخکې تاسو خورا څښاک وکړئ هغه ټایم پورې کولی شي بل نه شي کولی. نه که اوس وګورئ د دې آیات سره د دې حدیث تعارض دی اور قاعده او ضابطه دا ده چې کله قرآن آیات اور یو حدیث کې تعارض راشي نو بیا ترجیح د قرآن آیات ته میلاویږي او که نه بیا به تطبیق یا تطبیق درته مخکې زه بیانومه. تطبیق دغه ده چې مسلم شریف کې یو روایت دی حدیث نمبر 843 کتاب الصلات کې امام مسلم صاحب نقل کړی دی. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه کان لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مؤذنان، وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دو مؤذنینو، بلال و ابن ام مکتوم الاعمى رضی الله عنهما، یو بلال رضی الله تعالی عنہ بل عبدالله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ. او بیا پندی مسلم شریف کې کتاب الصیام کې حدیث نمبر 2536 د حدیث درته ځکه بیانوم چې هلته وګورئ بیا لږ وخت ورته فارغ کې وی ګورئ چې هلته څه لیکلي شوي دي. نو امام نووي رحمت الله علیه چې کوم باب تړلی دی غاد لږ اول وره. باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر وان له الاکل وغیره حتی یطلع الفجر، چې روژه د طلوع فجر نه شروع کیږي دینه مخکې خوراک کول جایز دی. او بیا حدیث نقل کړی دی عن عبدالله رضی الله عنهما یعنی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال، وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمیلو ان بلالا یؤذن بلیل، وی بلال رضی الله عنه اذان کی د شپې اذان کی. او بیا مخکې فکلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذین ابن ام مکتوم، تاسو هغه وخت پورې خوراک کوئ چې تاسو کله د عبدالله بن ام مکتوم رضی الله عنه اذان واورئ نو هغې نه مخکې تاسو خوراک بند کړئ. د کم خلک حرمین ته تللی دي عمرې یا حج وغیره ته هلته کې دوه اذانونه کېږي. اول اذان د تهجد وي، دویم اذان د صبح صادق وي. نه چې د کم سنن ابي داود یا مسند احمد سنن دارمی اور مستدرک علی الصحیحین کم روایت نقل کړی د خدای بندګانو غا د اول د تهجد اذان خینه مراد دی چې تهجد او اذان په دوران کې خوراک سکا کول جایز دي اور غد بعد بیا
کول یعنی چې کله دویم اذان وشي هغه نه مخکې خوراک اسکاب بندول پکار دي. نه دا ګوره د حدیثو منځ کې به تطبیق وشي مسله حل ده چې کم د سنن ابي داود کې او همدارنګه مسند احمد کې سنن دارمي کې کم روایت راغلی دی چې اذان دوران کې خوراک سکته نه غنه تهجد او اذان مراد دی. او د بل چې کم فقهاو د لیکلي دي دلته د کم مسلم شریف باب نه معلومیږي همدارنګه حدیث نه دینه دویم اذان نه مخکې خوراک اسکاب بندول پکار دي. نه لہذا د مسله نیمه ما بینوي پورا مسله بینه چې عوام ته مشکلات نه پیدا کیږي. تاسو خو به توګه مسله ورولې یو حدیث مکتلی بل حدیث مونږ کتل عوام کې انتشار پیدا کی پریشانی جوړیږي. او ستا وجنه چې څومره خلکو روزي بربادي شوی دي قیامت ورځ باغې ته جواب دی هم وي نه دی وجنه لګ تحقیق کوي بیا مسله بینوي. دویم فقهي اعتبار سره دومره الله پاک سړی ته عقل ورکړی دی او علم یې کړی نه لږ سوچ کول پکار دی. دا په خبره ده چې پښمنی وخت کله ختم شي اذان چې کله کیږي نه غدا صبح صادق په وخت کې کیږي. اور دا مثلا تاسو ته پته ده چې کله قبل از وقت اذان وشي هغه اذان واجب الاعاده ده. نه چې د کم اذان کیږي د صبح صادق د پر کیږي د پښمنی د پر نه کیږي. پښمنی تعلق د وخت سره دی. پښمنی وخت ختم شو اذان شوی کني شوی خوراک سکاک به بند کی. اور چې کله اذان کیږي نه دا د سحر موزه پر کیږي د پښمنی بندیدو د پر نه کیږي. ستا مسنین عوام ته دا ښکاری چې نه د اذان چې کم کیږي د دوران کې خوراک سکاک کوا چې کله اخیری اذان کلمه وي غنه مخکې خوراک سکاک بند کا. نو لګ الله ولا رسول ته وګوري لګ مسلې بینولو کې احتیاط کوي. اور کستا د مسلې وجنه مثال په تور باندې یو لس کسانو روژه برباد شو نو تا ور سره بربادي جوړیږي. لس خو ډیر دي چې یو کس روژه خراب شي ته ذمہ داری نه چې کم فقهاو سلی کلی دي فقهاو فقه ډایرکټ بینولو دا ځکه فایده ده چې لکه فقهاو هغه حدیث کتلی غد بعد ور باندې حکم لګولې دي. نو د اعتبار سره عوامونه صدا گزارش او درخواست چې کم مولا د مسله بینه کړي هغه غریب د مسله نیمه کتلی ده پوره نه د بینه کړي دا نه چې غلطه ده خو مسله نیمه بینه کړي ده پورا مسله بینول پکارو دا دواړه حدیث بینول پکارو او د مس کې تطبیق کول پکارو هغه نه ده کړي. الله رب عزت دې خبرو مې موږ ته عمل کول توفیق نصیب کړي. جزاکم.